نو خو چې ته په موبایل راغللې نو ته خو د میلیونونو په بلیونونو په ټریلیونونو چې دی ته خلکو ولیدلې فاطمې په باره کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې داسې فرده به کوله چې غونډې ماسته اچولې دی او بسته وی چې بعد ما پرده کړې ده مه کوه الله مخه په کوه مخکې د دې نه چې مرګ بدل راشي بیا به خپئ د شریعت په رڼا کې زما خویندې دي کو په ټیک ټاک راځي کو ورسکه که تم په ډرامې جوړې کو فلمونه جوړې کو ورسکه بیا حیاتوب کې نو یاد ساته چې غوره قبر را روان دی په قبر کې برانه دا تپوس کې چې من ربک ای بنده وایا نو ته جنې ته خو به وایي که نه من ربک وایا بندې د ستا رب څوک دی نو زه دغې خورجانې ته وایم چې ته په دې ټیک ټاک باندې سړو ته راځې نو ته به ورته څنګه وایې چې زما رب الله دی چې تا نه تپوس وکړي چې من نبیو کې چې دستا چې پیغمبر دی څوک دی نو ته به ورته څنګه وایې چې زما پیغمبر چې دی هغه حضرت محمد مصطفی دی د حضرت محمد مصطفی د لور نه ته خبرې چې ته په ټیک ټاک باندې پلایو دغه کې راځي او دې ښځو هلکانو سره غلطې خبرې کې او بس لګیا یې ټول خلک ته په دې کې مبتلا کړی دی په ګناه کې مبتلا کړی دی نو د فاطمې په باره کې تا نه دي اورېدلي د فاطمې په باره کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې داسې فرده به کوله وی د هغې په باره کې راځي وی چې کله وفات کېده وی دې دا نصیحت پرېښودی فاطمې دا د هغې خویندو دپاره دا خبره کوم چې په ټیک ټاک باندې او په فیسبوک او په یوټیوب او په دې شیزونو باندې په خپله پردې چې دې ښکاره کړي او بس داسې د سړو او د هلکانو سره خبرې اترې کوي کله غلط او کله څه کله څه هغې ته دا خبره کومه د خپلې پردې لحاظ وساتئ د فاطمې نه زده کړه وکړئ د فاطمې نه چې فاطمه څه وایي د هغې چې کله وفات کېدی دی نه مخکې دا نصیحت کړو چې زما جنازه به د شپې په تیاره کې وړئ نو چا ته تپوس وکړو وی جی وی د شپې په تیاره کې ولې د ستاسو جنازه ویسو وی د شپې په تیاره کې ځکه زما جنازه ویسې او وی چې زما په کفن باندې هم د نامحرمه نظرونه لګي یا الله نو سړی حیران شي فاطمه څه وایي فاطمه الزهرا وایي زما جنازه ځکه د شپې ویسې وی چې زه دا نه خوښوم چې زما بدن څه کې چې زما د بدن سره چې کومه کپړه لګېدلې ده چې هغه هم نامحرم یعنې سړي وي نه وي زه دا نه خوښوم دا واقعیت دی دا سړی ورته سوچ وکړي نو زه دغه خور ته وایم زه دغه مور ته وایم زه دغه ترور ته وایم زه دغه مشر کشر ته وایم چې ته راځې او ته په موبایل باندې د خپله دا مخ ته راښکاره کړی دی او بس پوچې غونډې ماسته اچولې دی او بس ته وایې چې بعد ما پرده کړې ده مه کوه الله مخه په کوه مخکې د دې نه چې مرګ بدل راشي بیا به خپئ الله پیغمبر ویلي دي چې د ښځې دپاره خو جنت ګټل ډېر اسان کار دی وی چې کومه ښځه دا کمې ښځې چې په ټیک ټاک راځي د خبر اورئ د خپلې حیا لحاظ وساتئ د ستاسو دپاره جنت ګټل ډېر اسان دی خو تاسو خپل ځان سره په خپله ظلم کوئ پیغمبر فرمایي وی چې د ښځې دپاره جنت ګټل اسان دی څه وایي وی ښځې له پکار دی چې دې د خپل حیا لحاظ وساتي مطلب دا چې د خپل حیا او د خپل عزت او د ناموس ته خیال وساتي چیرې د بې حیایي نه کړي یو دویمه دا وی کومه ښځه چې د 5 وختو مونځو پابندي کوي کومه ښځه چې د 5 وختو مونځو پابندي کوي نو دا جنتي ښځه ده دریم وی چې کومه ښځه د خپل خاون او د خپلو بچو یعنی مطلب د خپل خاون نافرمانی نه کوي او په صحیح معنو کې د خپل خاون تابعداره ده نو دا به جنتي او کومه ښځه چې هغه د رمضان روزي په صحیح اخلاص سره نیسي په صحیح طریقې سره نو دا څلور صفات چې په کومې ښځې کې نو نبي علیه السلام فرمایي چې دا به چېرته ځي دا به جنت ته دا به جنت ته داخلېږي د دې فیصله به د جنت کېږي نو زما خویندو چې تاسو د پیغمبر په دغه حدیث ته وګورئ نو بس جنت ګټل اسان کار دی جنت ګټل ډېر اسان کار دی خو موږ ځان ته ګرانه کړې ده او دا بیا چې یو جینۍ په موبایل لځي نو دا خو ډېر خطرناک کار دی دا انتهایي خطرناک کار دی هغه خو چې ته بار ګرځې نو ته به د خپل حیا لحاظ ساتې نو ته خو په موبایل کې رالي یو ښځه چې بار ګرځي نو یو 100 کسان به ویني که نه نو خو چې ته په موبایل راغللې نو ته خو د میلیونونو په بلیونونو په ټریلیونونو چې دی ته خلکو ولیدلې د ستا ته ولیدلې چې د ستا نوم څه دی او ته څوک یې د ستا رنګ څنګه دی د ستا فطرت څنګه دی او ته څنګه عقله ښځه یې ته خو ټول وپېژندې تا خو خپل عزت واغست لاړې او پیغمبر وایي چې ښځې دپاره جنت ګټل اسان دي نو الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې په صحیح معنو کې مونږ خپل تابعدار بنده جوړ کړي او الله دې راله د توبې توفیق بار بار را نصیب کړي